السلام علیکم. یو څو ډېرې اهم خبرې دي. یو خو دا ده چې ډونلډ ټرمپ کله نه الیکشن ګټلې دي، دنیا ډېر یو عجیبه طرف ته روانه ده او تاسو ته پته ده چې په امریکې په الیکشن کې د ډونلډ ټرمپ سره حمایت صرف د سوشل میډیا او د عوامو، نور اسټیبلیشمنټ د امریکې د ډونلډ ټرمپ خلاف وه. د هغه باندې د کیپټل هیل کې د حملې اف آی آر درج کړی وي، د غدارۍ اف آی آر پې درج کړی وي. او دویمه خبره دا چې څومره هلته سی این این او دا چینلې دي دا ټولې دا خلاف وي، خو بیا مغه وګټله. اوس سی این این چې کوم د هغه ډېر مخالف دی، هغه یو سټوري کړې ده او ډېره تشویشناکه ده. هغه دا سټوري کړې ده چې په پینټاګان کې امریکي اسټیبلیشمنټ یعنی جرنیلانو میټینګ کړی دی او پای کې دا فیصله کړې چې موږ به کم حکمونه منو او کم به نه منو د ډونلډ ټرمپ. نو لکه صدر ډونلډ ټرمپ دی او جرنیلان به اوس فیصله کوي چې کم حکم جایز دی منل دي او کم حکم ناجایزه دی نه دي منل. نو دا یو ټسل به رواني، خو هلته کې د عوامو اواز ډېر تکړه دی او انشاءالله ښکاري داسې چې ډونلډ ټرمپ به دغه اسټیبلیشمنټ له شکست ورکوي او خپل ایجنډه چې ده به کامیابۍ سره کوي. دویم هغه دا اعلان کړی، دوه اعلان یې ډېر فوري کړي. یو دا چې کم په سوشل میډیا باندې پابندیانې دي په نورو ملکونو کې د هغې خلاف به اقدامات کوي او دغه خلکو امداد به بندوي. یو یې دا کړی چې کم ایمیګرنټس دي، غیر قانوني چې خلک امریکې ته راځي، پای باندې سټریکټلی پابندي لګوي. دومره په ګډ تعداد کې راځي چې په 2022 کې په یو ورځ کې د مکسیکو نه 22,000 خلک امریکې ته راوړېدلي. نو دا ډېر لوی تعداد دی. یو پېره چې ته امریکې ته لاړ شي نو بیا د ایستو پروسس ډېر زیات ګران دی. نو دا دوه اعلانات یې کړي. څه نورې خبرې دا دي. یو خو دغه وه چې اسټیبلیشمنټ وایي چې موږ به د ډونلډ ټرمپ ته مزاحمت کوو، د هغه خلاف سازش یا دا ټول چې دي دا بیا را روان وخت ثابتوي چې څوک تکړه دی، د امریکې اسټیبلیشمنټ یا د ډونلډ ټرمپ عوام او د هغه ټیم څنګه دی. مونا عالم یو مشهور صحافي ده، هغه یو خبر کړی او د اسټیبلیشمنټ او مسلم لیګ نون سره ډېره نږدې ده چې میا نواز شریف چې کله امریکې ته تللی نو دا مقصد دا و چې زه د ډونلډ ټرمپ د ټیم سره چا سره ملاقات مې وشي چې خپل سلسلې ورسره ټیک کړو، خو په هغې کې هغوی ته ناکامي میلاو شو. دا دې هسې نه ورته علاج ملاج له دوی دې له تلي و چې مخکې نه خپل سلسله ټیک کړي. بل یو خبر دا دی چې کم زموږ اسټیبلیشمنټ هغه په 1.5 میلیون ډالر باندې یو دغه اغستی و، یو لابي فارم یې کړی چې د ډونلډ ټرمپ د ټیم سره د دوی تعلقات ښه کړي او هغوی امید چې د هغې فارم د هغه مایک پومپیو د مخکې ټیم کې چې و د هغه په سهاره باندې هغوی وی چې دی به زموږ د ډونلډ ټرمپ سره تعلقات ښه کړي. نو ډونلډ ټرمپ اعلان وکړو چې مایک پومپیو به زما په را روان سیټ اپ کې هیڅ کردار نه. نو دغه خوبونه خو د دوی ختم شو. بیا یو مشهور صحافي دی شاهد اسلم، کوم چې په امریکا کې دی، کوم چې د جنرال باجوا د 2 نمبر اساسو هغه اف بی آر نه فارم رئیس دی، هغه خبر ورکړی چې مریم نواز کله اوس دغه ته تللی ده جنیوا ته، نو دې ته د تایراید د کینسر علامات شروع شوي او د دغې تشخیص لتلی. کو داسې نو خدای دې مریم نواز له صحت ورکړي. سیاسي اختلاف د هر چا وي، خو د چا په صحت باندې سیاست نه دی کول پکار. بل محمد مالک ډېر یو مشهور صحافي دی، په خپل پروګرام کې دا ووی چې کویټه کې ډېر افسوسناک واقعه شوې ده او ډېر زیات فوجیان هم پکې مړي دي. نو هغه ووی چې آی اس پی آر کله پریس کانفرنس کوي نو نیم پریس کانفرنس د هغه د تحریک انصاف خلافي او نیم بیا په ټول ملک په مسلو خبرې کوي. نو چې ستا پرایورټي دهشتګردي نه ده، ستا پرایورټي تحریک انصاف ده، نو دهشتګردي به څنګه ختم شي؟ دا ډېر اهم سوال محمد مالک چوت کړی دی. تاسو د محمد مالک د دې سوال سره اتفاق هم کولی شئ، اختلاف هم، خو د هغه دا رایه ده. افسوسناک صورتحال دا دی چې ملک کې ډېر تیزۍ سره حالات خرابېږي، خو زموږ حکمرانان په خپل
مزو چرچو کې دي او هغوی د دې هر څه نه لاپروا دي. بېګناه ځوانان مري، د فوج، د پولیس، د فورسز، د اف سی، عام خلک مري او د دوی سره صرف د خپل اقتدار د بچ کولو کوششونه دي. نور څه سیریس سنجیده سوچ نشته او سنجیده سوچ تاسو دې نه اندازه ولې چې مخکې کوم هغه دهشتګردۍ واقع شوې وه نو وزیر داخله محسن نقوي ویلي چې دهشتګردي د یو اس ایچ او کار دی به ختم کی. نو مطلب دا چې دا دومره زمونږ په لکونو فوج لګیا دی دهشتګردۍ خلاف کوي، هغه ټول بیکاره دی او د محسن نقوي یو اس ایچ او تکړه دی خو هغه اس ایچ او مو سپوري سو نه کړه، عوام اوسه پورې لاشونه چوتي او هیڅ د حفاظت بندوبست نشته. دا یو څو خبرې وي ما چې تاسو سره شیر کوم. امید لرم تاسو ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.